بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ځای چې شتي دی وخت کې زه موجود یم په مټه مغل خیل منوړه کې. دلته یو داسې پیښه راغلې ده چې په هغې مونږ په موقع باندې رالو. دلته یو ماشومه چې لس کلنه ماشومه وه، هغه په باتروم کې چې کوم دی په حق رسېدلی. تاسو کتلی شئ دغه باتروم، دا نظاره هم تاسو کتلی شئ. دغه دلته چې کوم دی هغه دا چت پرې رالوېدلی دی، مکمل راناست پرې، او هغه چې کوم دی وفات شوې ده. اعظم خان لور وه چې موږ سره دا موجود دی، ولاړ دی، هغه وفات شوی په موقع باندې. ډېر سخت باران هم دی، خو دې ټایم کې چې کوم دی زمونږ د علاقې چې کوم مرزا صاحب دی، میا صاحب او تحصیلدار صاحب هم په موقع باندې موجود دي. سره به څو خبرې کوو دې حوالې سره. یاره موږ خو چې څنګه خبر شو موقع له روز شو، خو دا باران نن دویمه درېیمه ورځ د شروع دی، نو دې نه دا پیښه راغلې ده. د بوینې چې دی د والد صاحب هغه ویلي چې یاره دومره عمر دی، خو دی ویل چې اونګه دا اسپتال ته ونه رسولې شوه او په لاره کې راته په حق ورسېده، اونګه راوپه شو. نو هغه پکې په حق رسېدلې ده، بس الله دې وبخي. اونګه لاړو هلته کې د دې حجرې ته لاړو چې کوم دی کې دوا کېده، هلته کې اونګه دوام وکړه او رپورټ مپورټ هم ولیکلو. انشاءالله دا به اونګه بره خپل افسران بالا چې کوم دي د هغې په حکم مونږ دلته را رسېدلو او د هغې په حکم راغلي دلته کې، نو هغې ته به اونګه دا شیر کړو انشاءالله. دې وخت کې د ماشومې چې کوم والد صاحب دی اعظم خان هم سره موجود، هغه نه هم تپوسونه کوو. او دا ټایم خو چې کوم دی د غم وخت دی د دې ټول کلي دپاره، ډېره افسوسناکه واقعه ده. خو دې پلار سره خبرې کوو او ډېر د غریبۍ سره مخ دي. دا نه چې یاره دغه د علاقې چې کوم دی ډېر غریب خلک دی، دوی سره خبرې اترې کوو. دغه اعظم خان مې نوم دی، د مټې مروکې اوسېدونکی وه، او دا د باتروم مو کړی او دا ماشوم ورننوتله او بس راپرېوته ناګانده. مونږ د افسرانو په وینا باندې په موقع باندې ولاړو، او چونکې دا واقعه رسې یو 20-25 منټ مخکې شوې وه، نو 20-25 منټ مخکې چې څنګه مونږ ته خبره شوه، مونږ راورسېدو. زه تحصیلدار صاحب او ګرداور صاحب اوس په موقع ولاړو او مونږ خپل افسران خبر کړو. انشاءالله چې هر څه مې زموږ د افسرانو د اړخه څه ډایرکشن یې به وکړو او دوی سره چې څه زموږ د وسې او څه د پیډیمۍ د مطابق څه وي انشاءالله غندات به وسو.